او د دوو سیزونو اتباع ضروری ده. نمبر 1 د الله تابعداري ضروری ده. نمبر 2 تاسو ته د صحابه کرامو یو عجیبه جمله نه وایم، زما پیغمبر د سحر مون نه پس صحابو ته اعلان وکوي، صحابو سنو، ټول صحابو چې نبی رسول الله سوی یو عجیبه غوندې جمله وایم، صحابو تاسو ما سره ملاویږي نو بیخي قضایي نه کوي، ځکه هغه صحابه هغه پتنګانو محترمو سو عاشقانو پتنګانو قضایي یې چرته کوله، او چې به قضایي وکړه لکه چې څه به ترېنه روک شوي د امام الانبیا چهره چې به یې نه ولیدلې لکه د لیونو به ګرځېدل صحابه. پیغمبر اعلان وکړ صحابو چې ګوره منو دلته ناست یې، چې ګوره منو تاسو داسې کار وکړئ چې قضایي کوئ، ما سره روزانه مه ملاویږئ. جمله چې عجیبه غوندې صحابه واورېده، صحابه حیران شو چې نبی رسول الله چې ما سره روزانه مه ملاویږي، وقفه په وقفه باندې ملاویږي چې محبت سیوا کیږي. وای نبی رسول الله مبارک ماسپخین مونځ راغی، ابو بکرم مانځه له راغلی چې مونځ څنګه وشه فرض منډې یې والې، نبی رسول الله سلام وګرځو شاته وکتل ابو بکر نشته، صحابه حیران چې نبی رسول الله خپله ویلي چې تاسو زه صحابه به منډې والې، هغې کې ما وی اتباع و د محمد رسول الله محترم. مازدیګر مونځ له راغی، نبی رسول الله سلام وګرځو اواز یې وکړ ابو بکر څه شو؟ صحابه غلي وو بس هغې منډې والې، نبی رسول الله وایي چې بس ما سره مه ملاویږي ډېر. په ماښام مونځ کې بیا نبی رسول الله اعلان وکړ ابو بکر څه شو؟ انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د نبی رسول الله خادم و سره زندگی تیروله، وای د الله رسول نو ډیره بېتابي ده ورځم ورپسې نه کور ته، وای چې ورغی ابو بکر صدیق ناست محترمو، وای اواز وکړو ابو بکر ته کوم ځای؟ وای کوم ځای منو؟ یا به در مصطفی کې مو که هلته نه نو بیا به خپل کور کې منو، یا به په در مصطفی کې ما ګورې او یا به په خپل کور ما. وای ولې نه راځې؟ وای امام الانبیا فرمایلی دي چې وقفه په وقفه ملاویږي. وای تا ته پته شته نبی علیه السلام 3 کرته پر 3 منځونو پسې اواز وکړه چې ابا بکر څه شو؟ قسم د ابو بکر چې دا جمله واورېده سترګو نه اوښکې بهیږي، رامنډې خپې بلې خپې والې، در نبوت ته حاضر شو. د الله رسول تاسو اعلان کړو، تاسو اواز کړو ماته، زما پیغمبر وی ها چرته تللی وي، د الله رسول تا نه ویل چې مه ملاویږه را سره، قربان شم د محمد رسول الله. وی ابو بکر ما ویلي وو خو ته مې نه یاد کړی، شوق تر سبحان الله ما ویلي وو خو ته مې نه یاد کړی. خیر دی ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک محبت هم د صحابو سره دومره څومره چې ورسره د هغې داسې وویل چې زما د عاشقانو پتنګان څه کوي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې جبریل د اسمان نه راغی. ای پیغمبر یې ولې تپوس کوي؟ جبریل د اسمان نه راغی او اواز یې وکړ د الله پیغمبره ابو بکر څه شو؟ ورته پته وه، جبریل ورته به پته نه وه، خو امام الانبیا ته اورول. وی اواز ورته کومه ابو بکر صدیق چې راغی، وی د الله رسول څه دي؟ وی جبریل راغلی دی ستا تپوس کوي، قربان شم د صحابو نه جبریل راغلی دی او ستا تپوس کوي. وی ابو بکر صدیق چې راغی وی څه وی؟ نو جبریل ورته وی ابو بکر زما رب د بیمار پرسې له رالیږلیم، شوق سره سبحان الله وی. ما ته وی چې جبریله د ابو بکر بیمار پرسې له ورشه، نو راغلی یم ستا په غاښ باندې د 7 کالو نه درد دی، زما رب درله نن شفام درکړه، وایه غاښ دې څنګه دی؟ بیا سبحان الله وویل زما رب شفام درکړه غاښ. وی امام الانبیا چې دا جمله واورېده ابو بکر یې رانږدې کړه، لاسونه یې پرې واچول، ابو بکر د 7 کالو نه ستا په غاښ باندې درد دی او ما ته پته نشته، ته څنګه زما یارې، ته څنګه زما دوست یې، ته څنګه زما ملګری، ته څنګه زما اشنا یې. ابو بکر ورته جمله وفرمایله قربان شم د الله رسوله، قسم دې دا درد را باندې چا راوستی دی؟ محمد رسول الله جمله وفرمایله الله راوستی دی. وایي چېرته رب به مارته د قیامت په سبا باندې اواز وکړي چې ابو بکره درد در باندې ما راوستی او شکایتونه به جانات ته کې سبحان الله وویل درد در باندې ما راوستی دی او شکایتونه مې محبوب ته کې، قسم دې ما له حیا راتله. او یو جمله ورپسې مخکې وایم چې کله د تبوک په موقع باندې د چندې اعلان یې وکړو ابو بکر کپړې د بدن نه ویستې او تصور راغی چې یاري خو دې ته نه وی،
یاري خو دې ته نه وایي چې ستا دې په وجود باندې کپړې یو جانان درنه د جانان درنه د چندې اعلان کړی او زما دې په بدن باندې کپړې قسم دې کې دا قسم دې کې یاري ده وګوره تاریخ ابن عساکر راغی ابو بکر صدیق کپړې یې د بدن نه ویستې ټاټ واله جامې یې واچولې په هغې کې غنې ورکړې د امام الانبیا په دروازه باندې ودرېده په یو دروازه باندې ابو بکر صدیق دی په بله دروازه باندې جبریل دی زما پیغمبر ابو بکر تم ګوري جبریل تم ګوري دواړو ته آواز وکړه راځئ دا چې دواړه رانه زما پیغمبر آواز وکړه کپړې مې یو شانتې اچولي دي څه وجه ده د ټاټ جامې دې اچولي دي جبریل آواز وکړه د الله پیغمبره قسم دې رب د اسمان نه رالېږلی نن ابو بکر چې کومه صدقه کړې ده کوم جان یې قربان کړی دی کوم مال یې قربان کړی دی زما رب ته دا ادا خوښه شوې ده زما رب ته دا صدقه خوښه شوې ده زما رب ته دا چانده خوښه شوې ده زما رب په تمام اسمانونو باندې اعلان کړی دی سنو پرښتو نن چې په ځمکه باندې په کائنات سرزمین باندې په یاد ابو بکر کومې کپړې اچولې دي تاسو ته وایم او پرښتو ټاټ والا پیزار واچوي قسم دی او ټاټ والا کپړې واچوي وایي چې دا आवाज ابو بکر واورېده جړلې جبریل وی आवाज وکړه ابو بکر ته وایي قسم دی ابو بکر الله وایي چې زه خو درنه رضا یم خو ابو بکر ته رضا یې که نه ای قربان شم د الله د جملې نه ابو بکر چې جمله واورېده چې ربا ستا आवाज ما ته راغی چې خدایه زه نه رضا یم ربه تا د رضا خبره وکړه تا د مال خبره کړې ده خدایه ته आवाज وکړه امام الانبیا دې आवाज وکړي چې دا خپل بچي او دا خپل جان د امام الانبیا مخې ته ټوکړې نه کړم نو بیا مو ووایه محترم چوک پر سبحان ته خو د مال خبره کې ربه ته د جان امر وکړه چې دا جان ټوکړې نه کړم امام الانبیا ته د اولاد امر وکړه چې یو اولاد او یو بچي د امام الانبیا په جولې کې حلال نه کړم نو ووایه محترمو زما رب ورته آواز وکړه ابو بکره زه درنه رضا یم ته ووایه ته رانه رضا یې که نه نو دا جمله چې ورته رب وایي نو زما د محبوب به ورسره څومره محبت او ما وی د محبت څه کوي هغې کې پس د سنتو اتباع و محترمو هغې کې څه وه هغې کې د جانان عشق او مینه وه زه تاسو ته اکثر تیر شوي جمعه ما بیان وکړو بار راته یو هلک وی قاري صاحب د نبي علیه السلام سیرت ته ونه وایي مې هره جمعه خو نه وایم بیا به تنګ شئ نو ما ته وایي هره جمعه خو نه وایم بیا به تنګ شئ وی په دې څوک تنګي پکې مزه میلاوي تاسو ته مزه میلاویږي که نه اواز رانغی لکه چې باز په دې په تذکره کې چې کومه تذکره کوم مجلس کې تذکره د جانان کیږي پکې فرښتې حاضري کوي جمله وایم دا زه نه وایم دا امام الانبیا وایي چې کوم مجلس کې زما تذکره کیږي هغې کې به فرښتې حاضري کوي او د الله ورته خصوصي نظر محترم د مجلس ته زما درب خصوصي نظر دی او د فرښتو پکې حاضري ده ځکه د امام الانبیا احمد مجتبی د محمد رسول الله تذکره پکې کیږي ما د سنتو د اتباع خبره کوله چې د صحابو کې د سنتو څومره اتباع او محترم ما وی دنیا کې دو سيزونه دي د دې اتباع د لازمه اونیوله بس جنتی زما پیغمبر جمله او فرمایله د لسان نبوتنا کل امتی يدخلون الجنه تمام امتیان میں جنتیان دي شکر سره سبحان الله تمام امتیان میں جنتیان دي الا من ابا صحابو تاسو کې قیل ومن ابا د الله رسول دا انکار بسو کوي تعوی چې ټول امتیان جنتیان دي خو څوک چې انکار وکړي نو نه دي دا انکار والا څوک دي زما پیغمبر جمله او فرمایله چا چې زما نافرمانی وکړه دا انکار والا دي او چا چې انکار وکړه دا جهنميان دي محترم الله دې موږ اوساتي امين وای ما وی صحابو کې د سنتو خو د امام الانبیا هغه سه دغه محترم کنه هغه شان مینه و د صحابو سره هغه شان شفقت او البت و د صحابو سره بلکې د صحابو سره نه وایم تا قیامت ته سبا پورې امت محمدیه کې چې یو فرد او تر قیامت چې په باندې سبا شي او ماشوم مور اوزېږي الان کې داسې نشي کېده او ماشوم مور اوزېږي د امام الانبیا په هغه باندې شفقت محترم سلام